ألم تر إلى الملأ تاسو نګوري تاسو ناس خبر د هغه قوم جمال په خوا باندې من بني اسرائیل چې د بني اسرائیل څخه ول من باب موسی د موسی څخه باب کې إذ قالوا چې دې کله وویل لنبي خپل نبي ته له مبعث لنا مقرر کې زموږ دپاره ملکا پادشاه جنګ نقاتل فی سبیل الله چې موږ وجنګېږو د الله په لاره کې قال نبي ورته هل عصیتم داسې خو به چې تاسو انکار وکړئ ان كتب عليكم القتال فجيش فرتاسو باندې فرض جهاد الله تقاتلوا چتی بیا جنگ نکوي قالوا دیو مال ناس نو د پاره څه مشکل دی الله نقاتل چې موږ جنگیږو فی سبیل الله د الله په لار کې او فقط اخرجنا مجستلیو من دیارنا تخبر کوروس و ابنائنا تخبر بچانو سا فلما كتب عليهم القتال چې کله پر دی باندې فرض جهاد تولوا مخو ورزاوي إلا قليلا منهم مگر چوکسا والله عليم بالظالمين اور الله پیش دي ظالمان دا سورۃ البقرہ آیت نمبر 246 دې آیت کې الله رب العزت یو د بنی اسرائیل واقعا بیان کړی دا سورۃ البقرہ کې الله د بنی اسرائیل ډیر واقعات بیان کړي دا اخري واقعا ده څنګه آیاتونه نور مزید پاتې دي سورۃ البقرہ څخه ختمې شي اور درس قرآن خو ډیر غټ غزل استادی په پروجیکټ دی درس قرآن دا په څو کال ختمې شي مختصر درس وینا نو سورۃ البقرہ په اختتام پات روانه ده یو قوم د موسی علی السلام باندې چې کله د موسی علی السلام درې کاله د مرګ پرستو نو هارون علی السلام د تورور د قوم د ملت د نظام سمبال کی نو هغه قوم کې یو سړی و حضرت شمویل بیا نبی جوړ شو علی السلام دې سپیشل د شام او د فلسطین په ایریا کې اوسېدی دا پر قوم باندې علاقه یو بل قوم پر دې حمله وکړه چې یان استبوت د کورې او استزول سره وکړي نو دی راو دا شمویل علیہ السلام دی ویل نو لکوشتا حکم را گئی یا امیر را جوڑ کن مشر را جوڑ کن چمو روچه کی آغا پورا کسی اللہ تبیان کرده چه تاس خوبتا سی دی چه نبی ارطور چه بیا انکارو کی دی جهاد سے جهاد دیر سختی گوڑی آغا قومت تولنا مش بلکل تیارو دیشد پر ظلم سوڑی دی قورو استری دی بچانو لری کوئی مش تیارو دیشد شمویل علیہ السلام اللہ کا متوجیزو حکم را ناسیسو چه وچر کیزو چې حکم را لکرد مخوارا 310 کسان پاتس ور نو ټول مخوارا دا کیسه مخته د تعلق د جالوت په صورت کې مخته ان شاء الله په صورت کې الله مکمل کړي اوس موږ د پاره په دې آیت کې دا حکم دی چې د ظلم خلاف خامخا आवाज پورته کړي او چې د الله حکم د لارې تصدیق پر هغه باندې عمل کړي او چې د الله حکم نه بیا د ظلم خلاف आवाज ضرور پورته کړه لیکن چې د الله حکم را لته چې هغه به نه پر شاکېږي او حقیقت حال هم دا غده هر ظلم خلاف په هر انداز کې आवाज پورته کول د جهاد د ظلم په خلاف کول هم جهاد دی د ظلم په خلاف لیکل هم جهاد دی د ظلم په خلاف انقلاب تحریکونه جوړول دا هم جهاد دی الله رب العزت